کوله عیسائی مذهب چې وو هغه په خپل اصلي شکل کې نه و پاتې شوی. هغې کې پادریانو عیسایانو د ځان نه قوانین جوړ کړي وو. په ظاهره خو آسماني مذهب و، لیکن په حقیقت کې د اوس یو دا یو مولوي صاحبانو دا بایبل په اصلي حالات کې نو پاتې شوی. ما ورته ویلو کنه بار بار دا خبرې مو کوي. ګوره د څلور اناجیل جدي دي ته د عیسی علیه السلام انجیل وایي. یو کتاب یوحنا ماول متا دی، دویم یوحنا دی، دریم لوقا دی، څلورم مرقس دی. دې ته وی دا د عیسی علیه السلام انجیل دی. مونږ دا خو د شاګردانو د عیسی علیه السلام د اسمان ته د ختل نه 50 کال وروسته دا تصنیف شوی دی. سو دغه ډېرې خبرې په خپله باندې یوحنا څه وایي اخیری کتاب کې وی د عیسی علیه السلام نورم ډېرې خبرې وي. وایي که زه دا موږ را جمع کولې شاګردان دي، وایي که دا وایي دفترونه به وایي د کتابونو ته ډک شوی. نو خو پته ولګېده په خپله باندې تحریف قایل دی چې موږ ټولې خبرې نه دي راغستې. دا د یوحنا اخیرنی په 55 باب کې او اخیری آیات کې دا خبرې دي. که تاسو سره بایبل وي راوړئ چې زه درله وښیم. نو دا انجیل په اصلي حالات کې نو پاتې شوی. ما ورته ویلي اوس انجیل عیسایان چا پسې روان دي؟ کم پیشوا پسې مشر پسې روان دي. تاسو بار بار زه دا وایم پولس که نه؟ ګوره تاسو دا بار وایي اوس چې دا د ابنیت عقیده ده چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، دا چا دا نظریه پیش کړه؟ اعوذ بالله دا پولس و. عیسی علیه السلام چې صلیب شوی دی دا نظریه چا پیش کړه؟ پولس و. دا ختنه سنت وه. دا د عیسی علیه السلام په زمانه کې هم ختنه کېده. عیسی علیه السلام خپله ختنه شوې وه. دا چا منسوخ کړله؟ دا د پولس منسوخ کړه. د توحید نه انکار چا وکړو؟ د پولس وکړو. پولس په اصل کې څه دا یهودي و. د باول موحدین هغه وخت کې عیسایان به په عذابول. کله چې زور ونه رسېدو چې دا خو الحمدلله که موږ ډېر یو سړی موږ سره ظلم کوي خو موږ خو اسلام نه پرېږدو. ولې حق یې وکنه. دې ضمن کې یو خبره کوم ځای کې روانه وه د پولس هغه وخت کې مسلمانان چې کوم عیسایان وو هغوی به په عذابول موحدین. نو دا پکې رانه نوتلو او څه کو ټول عقیده یې ورله بېګړه وکړه. نو دا انجیل چې و دا آسماني کتاب نه و پاتې شوی. دا چا د پادریانو پکې ځان نه لیکل کړي. دومره اختلافات 228 تناقضات ما په خپل لاس لیکلي دي په مقاله رد عیسایت کې. څو 228 تناقضات یو کتاب کې اوس لیکل. د عیسی علیه السلام نسبنامه غلطه ده. یو کې لیکلي دي چې داود علیه السلام د یو زوی نه پیدا دی، بل کې لیکلي چې د بل زوی نه پیدا دی. یو کې لیکلي چې د 12 نیکونو، بل کې لیکلي چې د 13 نیکونو. د ابراهیم علیه السلام باندې چې بیا د نسبنامه ورجل ته به اختلاف دی. د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم یو کې لیکلي د پلار نوم دا او بل کې لیکلي د پلار نوم دا. اوس ته سوچو که چې دومره یو معزز شخصیات چې هغه باره کې دوی سره پوره ډیټا نشته دی. نسبنامه چې د عیسی علیه السلام دوی سره محفوظ نه ده، نو انجیل به محفوظ پاتې شي. د چا نسب چې محفوظ پاتې نشي لکه زمونږ که څوک موږ نه نسب د نبي علیه السلام وغواړي موږ یې ورته ثابتولی شو الحمدلله. خو لیکن دوی نه کته نسب د دوی خپله بایبل غلط لیکلی دی. موږ دا نه یو چې موږ په اعتراض کوو. که یو سړی یو عیسایي پاسېږي موږ یې ورته ښودلی شو چې وګوره دې کتاب کې دا لیکلی دی کې دا نومونه پکې شته د په نیکونو کې نشته بلکې دا شته دی. دا کوم ځای کې ده؟ نو پته ولګېدله چې دا آسماني کتاب نه و، دا خود ساخته و. ما درته ویلي دي بار بار مې ویلي چې کله انسانان یو څه جوړ کړي د ټولو معاشرو دپاره څه نه وي فایدهمند نه وي. یو اسلام دی چې دا چا نازل کړی دی؟ الله نازل کړی دی. دا د ټولې دنیا دپاره رحمت دی. یو دا نور مذاهب دي نو دوی څه شی دي؟ د دوی د حفاظت ذمواري په دوی باندې اچولې وه. نو دوی نه څه شو ضایع شو. مولوي صاحب عبارت مخکې وه. په حقیقت کې دا اوس یو زمیني مذهب جوړ شوی او خلکو د ځان نه جوړ کړی و. او انسان چې کوم څیز هم جوړ کړي هغه د ټولو انسانانو او ټولو زمانو دپاره مفید نه وي. دا خود ساخته مذهب و او نوم یې ورته عیسایت. مولوي صاحبانو دا خود ساخته مذهب دی، نوم یې څه شی دی؟ عیسایت دی. کوم چې د اصل عیسایت نه مختلف و، په هغې کې غیر فکري پابندي. ما درته ویلې که نه ګوره ختنه منسوخ کړې ده د عیسی علیه السلام پورې کېدلو. دغه شانته کې په دغه کې لیکلي دي په خپله باندې عیسی علیه السلام وایي زه منسوخوالي دپاره نه یم راغلی چې زه د تورات منسوخ کړم. وایي زه پوروالي دپاره راغلی یم. وایي زه صرف بني اسرائیلو دپاره راغلی یم. زه صرف د بني اسرائیل د ټول عالم دپاره نه یم راغلی. نو دغه شانته کې په کتاب اخبار کې لیکلي دي. اخبار کې وایي څوک چې د سبت خالی په ورځ باندې څوک کار وکړي یا قتل کوي، سنګسار کوي. عیسی علیه السلام روانو د دوی په بایبل کې خپله جدید کې لیکلي دي. د شاګردانو یو پټي ته ورګډ شو او څه وږي مږي ځان له رامات کړه، څه فروټ مروټ یا څه کار یې کو. نو هغه یهودیانو په اعتراض کو چې تا د سبت بې احترامي وکړله. نو ورته ویلې سبت د انسان ابن آدم دپاره دی، ابن آدم د سبت دپاره نه د عیسی علیه السلام په. نو د سره هغه بایبل کوم چې مقدس بایبل دی، کوم چې الله کوم انجیل چې الله نازل کړی د سره محفوظ نه دی. مولوي صاحبانو
پوه شوي که نه نو داسې شی نو چې کله داسې پابندیانې په دې کې مذهب غیر فطري کارونه پکې موجود دي څه شی غیر فطري کارونه په څه کې په یهودیت او په عیسایت کې موجود دي نو د دې په وجه څه شو خلک د مذهب نه بیزاره شو مولوي صاحبانو اول تحریک یې شروع کړو د اسلامي مذهب بنوم دا تحریک د مارټن لوتر شروع کړو او دا د دې لپاره شروع کړو چې د خلک د پادری د ظلم نسی شي مولوي صاحبانو ازادي حاصل کړي په دې کې دوی د مذهب نه انکار نه کوم مارته ویلي ګوره د مذهب نه انکار نه کوم مذهب نه کله انکار راغی د ډارون د نظریې نه وروسته د ارتقا د نظریې نه وروسته مولوي صاحبانو د نیوټن نه واله تر د ډارون د نظریې پورې دوی دا څه ګڼلو د ساينس د مذهب یو شاخ ګڼلو هغه نه وروسته بیا داسې شو چې ډارون ارتقا پیش کړله بدل ته تخلیق یو ارتقا ده بس دیسته اوس واپس تخلیق ته روان شو عیسایان لکه دا جو بایدن چې صدر د امریکا صدر چې حاله پوښتو پس په بایبل